سورة زخرف آیت نمبر 46 یولسم رکوع 15 سپارہ صفحہ نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم سورة زخرف آیت نمبر 46 یولسم رکوع 15 سپارہ پدی آیتونو کې د حضرت موسی علیه السلام واقعه ده تقریبا یو رکوع کې ده او په دې واقعه د ذکر کولو مقصد دا دی چې د موسی علیه السلام نقلی دلیل هغه په دې کې ذکر دی ما قبل اخرنه آیت کتا ستیات شي هغه کې الله چې کوم د نبی علیه السلام تدایو ارشاد فرمایلی وو چې ته د ټول انبیاء کرامو نه دا پوښتنه وکړه چې آیا الله تعالی د خپل د عبادت د پاره ځان سره څوک شریک جوړ کړی دی نو هر یو پیغمبر بتا د په جواب کې نفي جواب درکې چې نه الله رب العزت چې کوم دی هغه واحد ذات دی اوس په دې آیتونو کې د موسی علیه السلام د واقعې د ذکر کولو هم مقصد دا دی چې دا یو نقلی دلیل دی موسی علیہ السلام هم د فرعون په دربار کې د الله تعالی د وحدانیت دعوه کړې و او بیا د هغه سره د رسالت دعوه هم کړې و یو د وحدانیت د توحید او دویم چې کوم د رسالت د دوه خبره ظاهري کړې وي او د حضرت موسی علیہ السلام د دې واقعې د ذکر کولو دویم مقصد دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مخاطبینو کې هغه ټیم کې يهود هم وو او دا يهود چې کوم دي د موسی علیه السلام د ژوند او د فرعون د دی واقعینا دا ډیر زیات باخبرو ځکه الله رب العزت دلته د دې دوه مقاصد د وجه د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون دا واقعه ذکر کړی دا او دریم پکې الله رب العزت د امت ته یو بل پیغام ورکړي چې حضرت موسی علیہ السلام معجزې ښکارا کړي معجزه دې ته ویل کیږي چې عام خلک د هغې درولو نه عاجز وي دا صرف د پیغمبر په لاس باندې الله تعالی صادر کوي نو حضرت موسی علیہ السلام مختلف وختونو کې مختلف معجزې خلقو ته وښولې مثلا لاس به چروي سره هغه په پړکېدو او دغه شانته همسا به چې لړ کله هغه نه اجتها جوړ شولا دا ډېر معجزې پکې مونږ ویلې وي نو چې کله هغه ته دا معجزې ښکارا شولې نو اذا هم منها يضحكون هغه دی پسې د خلکو چې کوم د مسخري شروع کړي کله ویل دا جادوګر دی او کله ویل دا د تسخير کړي دی نو چې کله د الله تعالی وحدانیت اون منلو اور دوی میں چې کوم دی د نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام رسالتونه منلو او درې میں چې کوم دی د موسی علیہ السلام د معجزو پس هغه سو کلی خنداګانی کو کلی نو الله رب العزت چې کوم دی سچل کو کلو دا ټول قام چې کوم دی واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الله چې کوم دی ټول په عذاب کې مبتلا کړ او عذاب په دسو په سمندر کې دا ټول هلاک شول نو د دې واقعي نه کوم د عبرت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هم د غدری په تبلیغ کې د درې اهم کارونو یو د الله تعالی وحدانیت خلق ته کړو چې الله رب العزت وحده لا شریک دی الله پاک د عبادت لایق دی نمبر 1 او دویم چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل رسالت ښکار کړو چې انا خاتم النبیین اخیری پیغمبر زم الله پاک ماته رسالت را کړی او دریم د نبی صلی الله علیه وسلم غټه معجزه هغه قران مجید و نو دا درېمونه خبرې نبی صلی الله علیه وسلم د قام ته سکړی و واضح کړی او قام دا خبرې نه دی منلي نو الله ولله تسلی د پر ادا کوي چې اغیم دا درې خبرې نه وی منلي دې هم دا خبرې اون منلي نو په دنیا کې به هم په دې عذاب راځي او په آخرت کې هم د دې ټول واقعي د ذکر کولو مقصد دا دی
ولقد ارسلنا موسى او بشک مونږ را لېږلیو موسی علیه السلام بآیاتنا الى فرعون وملئه د خپلو نښو سره فرعون ته د سردارانو طرف ته فقال موسی علیه السلام ویل انی رسول ګوره دې کې دا دوه خبرې کړې دي انی رسول بشک ز پیغمبر یم نو رسالت نه ثابت شو رب العالمین د پروردگار د عالمونو یا او دې کې توحید ثابت شو چې الله واحد لا شریک دی او زه د الله تعالی طرفه پیغمبر یم فلما جاءهم بیا هر کله چې هغه راغله دوی ته بآیاتنا زمون د نخو سره بآیاتنا مراد معجزې دي چې موسی علیه السلام زمونږه معجزو سره راغلو د دې سچلو کلو اذا هم منها نو ناګهان دوی دها نخو پوری یزحکون خنداګانې کولې وما نريهم او نخو دلمونګ دوی ته من آیه حسنخه الا هي اکبر من اختها مگر هغه بوا لوی د لومبنه نخنا واخذناهم اوني والمنغدوي بالعذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون شاید چې دوی رجوع وکړي وقالوا ادوي يا ايها الساحر اجدغرا ادع لنا ربك دعاء اکرم د پاره د خپل دربنا بما عهد چې دا وعده کړی دا عندك د تاسره اننا لمهتدون بشک مونږه خو لار مندون کیو فلما كشفنا عنهم العذاب بیا هر کله چې لری بکو مونږه لدوینه عذاب اذا هم ينكثون نغهان بدوی وعده ما تولا ونادى فرعون او आवाज وکړو فرعون فی قومه پخپل قوم کې قال يا قوم اويل ازما قام اليس لي ملك مصر اي ندي زما د پاره د مصر حکومت وهذه الانهار او د نهرنا تجري من تحت تبهيږي زما د لاندې من تحت لکه زما په محل کې روان دي افلا تبصرون پس آیات سنګوره ام انا خير من هذا بلکې زډیر خیم من هذا لهغه سړینه چې موسی علیه السلام دی الذي هو مهين چې دی بی قدر ولا يكاد يبين او هغه واضح خبرهم نشي کولی پیغمبر بسې مسخره وکړه د موسی علیه السلام په جبه کې لږ شانته لکنتو نو فرعون چې کوم دی دا خبره مو کړه چې تاسو لیکل دا سړی خبره منه چې نو سره بادشاہي شته نو سره چې کوم دی نهرونه شته او دوی مدا خپل خبره هم واضحه نشي کولی فلولا القي عليه نو ولي هنا وغرزول شل عليه بدمان دي اسوره باوغا من ذهب دسروزرو او جاء معه الملائكه يا راشد سر فريق دي مقترنين جمع کړي شوی فاستخف قومه پس د به وقوف جوړ کل خپل قوم فاطاعوه ندوي اطاعت وکړو انهم بشکدا قوم كانوا قوما فاسقين وخلقنا فرمانا فلما بهر کلچ اسفونا دوی مونږ غصه کړو انتقمنا منهم نو بدلا واغستل مونږه د دې کافرانو نه فاغرقناهم بیا غرقل مونږ دوی اجمعين ټول پټول فجعلناهم بیا جوړ کل مونږ دوی سلفا پیشوایان ومثلا او نمونه للآخرین درست خلق د پاره واخر الدعوانا الحمد لله